عمر دی زه په سټیج باندې د خپل صوبایي مشر زمنګ د ځوانانو سرلښکر زمنګ او ستاسو د بچي خیرخوا او په سټیج موجود زمنګ ضلعي چیرمین جناب اشناغلی صاحب ورسره زمنګ سابقه د پی کې 57 چیرمین یحیی جان ممن او نور زمنګ د پارټۍ مشران د دې کلی مشران کشران امزولي او خصوصي تور باندې هغه مرګري چې کم په دې پارټۍ کې نن شامل شو زه د احتشام د والد صاحب د احتشام د مرګرو د دې کلی زه ډېر دا شکریا ادا کوم زه دوی ته خوش آمدیدم ویم زه دوی ته هرکلی ویم چې تاسو سکندر خان ته خبر وکم چې دا تاسو زاړه پتنګان دي دا څه نوي خلک نه دي خدا دا چې لاره یې لږه غلطه شوې وه خلکو ورته سره وعدې مادې کړې وې خو دا هم ښه وه چې دې عوامو ته پته ولګېده چې د دوی خیرخوا څوک دي دلته کو کارونه شوي کو ټکنالوجي جوړې شوي دي او دلته کو نور کارونه د بجلی شوي دي دا چا په وخت کې شوي دي هغه هم دې مشرانو په وخت کې شوي دي خلک اوس لګیا دي چې یاره موږ تاسو له کارونه وکړل نو آیا دا کارونه دوی وکړل نه یې دي کړی که نه او ما ته دا هم پته لګي تاسو پې ښه پیمانه یې خو هېڅ غم مه کوئ زمونږ مشر وایه هېڅ خبره نه مه کوو چې د خلکو ته هم زمونږ احساس وشي او موږ ته هم وشي نو زما څونه خیال دی تاسو احساس شوي دی که نه ملګرو دا علاقه ډیره پسمانده پاتې شوه دلته مسایل ډیر زیات وو زمونږ خو دلته غټ کارونه شوي دي کو د بجلی په مد کې شوي دي کو نوکرۍ وي زه ډېر ډیټیلو کې نه ځم زمونږ نه ښه تاسو ته پته لګي موږ به د خپل مشرانو مټې جوړېږو او انشاءالله بیا به د خلکو ته موږ ښایو موږ دوی ته ښولیم دي چې کارونه خلک څنګه کوي دا زمونږ ملي مشر دی کو د بجلی مسائل راځي نو تاسو له بره خبره کوي کو د اوړو مسلې راځي هم دا مشران تاسو له کوي کو نور دلته څه ستاسو چې د اواز اوچتوي هم زمونږ دا مشران اوچتوي نو زه خلکو ته وایم څنګه چې زمونږ سابقه چیرمین صاحب وویل 57 چې خلک به ډېر وایي چې پارټي ختمه شوه دا په دې باندې ځان نه چې دوی زړه خوشحاله وي پارټي ختمه شوې نه ده تاسو دې خلکو ته دروغ ویلي وه تاسو دې خلکو ته وعدې کړې وې ستاسو لیډرانې کړې وې تاسو وعدې ورسره وکړې چونکې دا زمونږ عجابات زمونږ علاقه ده زمونږ داسې به وو چې ګاونډ هم دی دلته تاسو مخکې زمونږ د پارټۍ له ښه په غیرت ووټ ورکړی دی او اوس به انشاءالله تاسو دا وعده موږ سره کوئ زه منم چې د عمرزی دی دلته به یو سړی وایي چې سیاست سخت دی سیاست نه دی سخت سیاست موږ تاسو سخت کړی دی دا خلک چې موږ په سر خېجولي دي دا تاسو خېجولي دي او دا به وعده کوو دا به دا شی راغورځوو موږ به امن راولو موږ به د خپل مشران کامیابوو موږ به قومي وطن پارټي کامیابوو نو انشاءالله الله به امن راځي دلته یو سړي وایي څه کارونه شوي دي دا چا څه پته لګي دلته چې لیډر دلته شته نن سبا نشته دی نو انشاءالله زه د خپل د مشر ډېر شکرګزار یم دوی له چې موږ کله دعوت ورکړی دی دوی راغلي دي او دا خواهش لري چې زه د عوامو سره مخاطب شم همدغه وجه وه چې موږ ته مسانې زموږ د پارټۍ خلکو سره ډېر ښېګړې کړي دي ډېر کارونه یې کړي دي الحمدلله چا سره چې موږ کینو نو چې موږ ته یو خبره کوو موږ ته پنځه کې موږ ته د پارټۍ پته لګي موږ د پارټۍ زاړه کسان وو خو بله خبره ده چې دا کشران نه پوهېدل دوی خو لاړل دوی خو چې یاره موږ بل جوړو موږ دا کوو موږ هغه کوو خو زه دې نوجوانانو ته وایم تاسو ولیدله تاسو خپله دا وکتله چې روسه حالات خرابېږي دا د پی ټی حکومت وه دوی اس ته تباہ و برباد واچول
دی پی ډی ایم خپل وس وکړو راغون شو او د دې عوام आवाज جوړ شو او دا به تاسو منئ چې زموږ قومي وطن پارټي ټیک شو موږ د پی ټی آی خلاف وجنګېدو خو دا زموږ پارټي چې موږ د اقتدار تجربه پاو کې دغه نه دی کړی او کوم چې د ناس زموږ د مشرانو مخکې نو هم د عوامو خبره کړې ده د عوامو په مفاد کې خبره کړې ده د عوامو په حق کې خبره کړې ده چې موږ د دې خپل زمون چې کم شهیدی وطن او جناب حیات محمد خان شیرپاو داوی سوچ داوی ویژن داوی فلسفه هغه موږ نه څوک نشي غشتیا اده مشران ته خپته لګیا خو الله تعالی شکر دی چې زمونږه ملي رهبر جناب آفتاب محمد خان شیرپاو سکندر حیات خان شیرپاو دغه بیړه په خپل سر واغشتا او دا وی چې را موږ سره کو زمونږ شهیدی وطن نشته د عوامو خدمت موږ کوو او دا دې خلکو ته خو چې خدمت څنګه کیږي نا وخت دی د موږ ټیم کېږي موږ به خپل مشر الله چې موقع ورکړو چې تاسو مخاطب شي او زه دلته راغلی ما وکتل د خلکو مسایل شته دي ما ته خلکو ټرانسفارمر ویلي دي د بجلی تارونه ویلي دي خو چونکې کارونه ونه شو نو ان شاء الله څنګه چې تاسو موږ سره غیرت کوئ څنګه چې تاسو موږ سره پښتو کوئ نو که خیر تاسو مایوسه کېږئ نه چې تاسو نه قومي وطن پارټۍ مټې جوړې شوې قومي وطن پارټۍ کې شامل شو نو ان شاء الله دا شان غیرت پښتو هم تاسو سره کېږي خو دا به تاسو موږ سره کوئ چې دا موږ سلسله جاری ساتو زمون قومي وطن پارټي ناس سند الحمدلله تاسو وکتل بل تاسو زم کې ولیدل چې یاره قومي وطن پارټي خلکو منل چې دا یو طاقت دی دا یو قوت دی من کورونا نه ده کتلې من سخت وخت نه ده کتلې من ګرمي نه ده کتلې دا دونه سخت وخت کې دا خلک پر ګرمۍ کې راونډېږي زموږ د مشرانو ته خوشحالېږي زموږ د مشرانو ته کینی او شمولیت کوي زه د دې عوامو د دې خلکو ډېر زیات شکرګزار یم او ان شاء الله سم د احتشام د کورنۍ د هغوی د ملګرو د کلیوالو ډېر شکرګزار یم چې دونه په ګرمۍ کې دونه دا کې تاسو دونه ګڼ شمېر تعداد کې راغلې او ان شاء الله موږ سره بودرېږئ زموږ پارټۍ سره بودرېږئ که خیر راتلونکي وخت ستاسو د حکومت پارټۍ شکریه